الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. پسنګ کې مې ناست دی ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی. ګرانو کتونکو نن به ستاسو مخې ته یو خبر تیریږي چې علیجان کلي کومه واقعه وه. 3 وروڼه وژلي شوي په هغې کې چې کوم ملزمانو هغه عدالت بری کړي دي. مختلف قسم په واتساپ ګروپونو کې هم خبرې راځي او ورسره چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې چې کوم کمنټس راځي عدلیه مرداباد او دا پاکستان عدالت دا دی او دا دی. منو چې د عدلیې بعضې فیصلې هغه موږ اندېښمن کړي یو او په هغې باندې زموږ خوم نیوکې وي. خو څو پورې چې دا کیس دی نو دې کیس کې مور یې پایار کړی او هغه مور په هغې کې راضینامه وکړله او دغه مور چې کومه ده نو عدالت ته لاړله او عدالت کې بیان ورکړه. لکه بعضې خلک وچېر دی کې خو بیا بیانونه راغلي یو دې کې نور خلک چې کوم دی زنانه چې کوم دی هغه دې نه انکار وکړو. نو په دې کې چې کوم مور یې پایار کړو هغې بیان ورکړو او بیا چې هغه نور کومونه هغوی 50 لک روپۍ مزید د ډیمانډ خبره راتلله یا وی چې پیسې کمی دي بل څه نه وی چې یاره موږ روغه نه کوو. خو دا کوم په شرایطو چې روغه شوې ده نو دې کې نغدیت چې کوم دی نو کم دی. دا زه تاسو ته هغه صورتحال ښیم چې کوم د جرګې خبرې دي او کوم د عدالت خبرې دي. بله یو مهمه خبره دا کومه تماشبین همیشه د نښې مینځولي نه په دې 2.5 کالو کې زه ورغلیم دغه کور ته ماشومانو له چې کوم دی الحمدلله الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خوراک وروړی دی. د خوراک ضرورت ورته و. سکولونه چې کوم دی نو یو پلاهي ادارې ماشومانو هغه وی په سبق دریم دا ده چې دې کې ډي پي او عرفان الله خان دغه وخت ډېر مضبوط پایار کړو او دې کې ډېر مضبوط تفتیش شو. د دې خل یا روغه وه یا عمر قید و. پاکستان کې پانسي شته دی نو خو یا عمر قید یا روغه وه. نو دې کې پولیسو خپل کار ډېر په ایماندارۍ سره کړی دی. دې کې عدلیې هم چې کوم دی نو دا کیس ښه وځانډو خو د روغې نه پس بیا څه نه کېږي. نو خو شل مړو شي اخري انجام یې روغې. دې ته مو ګوره موږ خو همیشه دا خبرې کوو او دلته کې یو سړي هغه شانتې وس نه کېږي او موږ چې نه بس کیس کوه نو دا کور د حالاتو نه چا ځان خبر کړي کور ته څوک تللی دي. دا مې سره یو څو خبرې شریکولې چې دا کوم په سوشل میډیا باندې ټرینډ روان دی. الله دې کړي چې دا کوم کور کې ضروري خبره ده چې نن باغې کې غمي خروغه شوې ده راضینامه شوې ده نو هغه باندې ډېر زیات خپو یو. په هغه وخت کې په هغې باندې موږ ښه مضبوط ریپورټینګ کړی دی او د هغه ریپورټینګ په نتیجه کې چې کوم دی نو دې ته خبره ورسېده چې روغې نه بل خل نو. ګرانو کتونکو د ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی سره په دې باندې یو څو خبرې کومه چې کله روغه وشي ډېر ملګري داسې وایي چې دې کې خو بعضې خلکو چې کوم دی نو هغوی وایي چې موږ دا روغه نه کوو نو چې پایار کې څوک نامزد نه یو هغه کله نیوکه کوي نو د هغه عدالت کې د هغه بیان ځای نیسي هغه ته ضرورت راځي یا نه راځي. خالد خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. دا کومه عدالت چې کومه فیصله وکړله جي په دې به څه نظر ساتي؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ورور استا د کتونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الب خان وروره دا کم کار چې شو روغه ډېر بهترین شی دی. خو شو مطلب دا دی چې روغه وشوه دغه وشوه روغه مطلب دا دی چې اسلامي طریقه هم ده د پښتو هم طریقه دا ده چې یاره د 100 ګیلو نه یو مرګ جوړېږي او یو د 100 مرګو اخري انجام څه دی روغه ده. ښه خبره ده چې اوسې موږ پښتانه یو چې موږ یو بل سره په مینه محبت باندې اوسېږو دغه کېږو. باقي تاسو د عدالت دغه خبره وکړه چې کله اف آی آر وشو او دې کې مطلب دا دی چې اف آی آر کړی دی هغه کمپرومایز وکړو دا هغه چې مطلب دا دی دغه مقتول څومره لیګل هایرز چې کمی مطلب دغه ورثه چې کمی بال بچ کې راځي مور کې راځي هغه ټول هم په هغه دغه کې عدالت راولي او دغې نه پس بیا کمپرومایز کوي. مطلب دا دی چې هغه څه دغه باندې ډیټ باندې دی خبره شوي په څه لیکلو باندې نو په هغې عدالت دغه کوي. عدالت هم داسې نه کوي چې هغه ارڅ برابر کړي. دې ته موږ وایو چې پرو اینډ کونس هغه مخکې وروستو ارڅ ټول کتلي د هغې نه پس عدالت آرډر کوي چې یاره دا خبره ختمه شوه دا دغه شوه. دا داسې نه ده چې د یو کس خبره شو د بل خبره نه شوه. عدالت بیا ټول ګوري د هغې چا چې اف آی آر کړي بل دغه مقتول چې کم ورثه وي لکه هغې کې ښځه راځي بچي راځي کوم ماشومان یي د هغې مطلب یو ګایډن جوړ شوي د هغه دپاره یو کس
سرپرست اعلی جوړ شوي چې یاره زه د سرپرست یم مطلب ما ته چې دا څه میلو شو دا به د زه په تعلیم په دې دغه باندې لګوم نو دا داسې نه عدالت د جرګې خبره د کوم خبره خو عدالت چې کوم دی خالد خان ما په تاسو پایار کو تاسو به زما سره روغه کوي بالکل به تا سره کوم خو عدالت مقتولان ګوري دی مړي کې نه دي دې کې بیا دا ګوري دغه ویره سام ګوري هره غواړي نو دې کې چې کوم دی نو یو زنانه یو انګور چې کوم ده دوی سره تللی د خو دوه انګیان دی چې کوم دی هغه دی کې سلانه وي نه عدالت ته به دا شوي دا داسې نه دغ کېږي یو خو ګوره عوامي خبره ده میډیا خبره ده چې هغه تا ته وایي چې وروره بس کشمیر لم ته جنګېږه 75 سال دی غم یې پچا خو نه دی تماشګیر د نښې منځولي نور به ته ووایم دلته د سپریم کورټ ډګری دی ته خو ورشه تنګي کې دخل واله هم تا ته د سپریم کورټ اټر دی نو څه ورسره کې عوامو پسې روزي وي ټکټر سوځوم دا سوځوم وي نه منم عدالت نن تا ته وایي عدلیه امر د ادیه ته وځان ټینګ کې راشه دومره دخلونه یې زه د سپریم کورټ ډګری در کوم ته خو ورشه کولی شي ګوره لکه عدلیه چې کوم کار کړی دی کې چې کوم کس ګیري هغه داسې نه راپرېږدي هغه ټول لوازمات چې کوم دي هغې برابر کړي داسې بالکل دا ګڼئ چې د دې خاندان دا ټول خلک د عدالت ځان ته حاضر کړي هر څه کړي داسې نه کېږي د میډیا دا کوم دا خو بېله خبره بېل دغه دی تا ته دی او نور تاسو ته مو وی دا څوک درته وایي چې یاره څوک وایي چې یاره نو پکار هغه یار وروره دلته خلکو سره د سپریم کورټ ډګری دی یقین وکړه که وینیسي ته پخپله دا دې لاړ شه چې دغه دې نه نو اسم نشي کولی او دا ډېر بهترین اقدام وشو زه دغې جرګې والا ته مبارکباد ورکوم چې زمونږ پښتنو کې د امن دغه پکار دی جرګې پروان پکار دی چې بی دې نه دا شهرونه دغه نه جوړېږي څومره چې زمونږ جرګې راشي دا څومره ټایم د دې وشو مطلب دا دی یو کورم وزړه پېدو بل کورم دغه شنو فایده یې څه لکه دې کې داسې وي که نو د باډیخیلو خانانو سره چا نه لګي هغوی به دې موقع ته ناست دي او دغه یو خبره کوي ګینې دې کې ظفر خان دې کې لیاقت خان بالکل دې کې هغوی بالکل د دې خلکو سره دا کم زنانه چې ده د دوی سره ملاتړ دا ما په دا یو کال چې کوم دی نو دې کې ما هم یو کردار ادا کړ ما به هر څه کتله چې دې خلکو سره دغه د دغه خپل ورواره یا د ده چې کوم دی هغه شان دغې نه ساتلی خو جرګه خو څوک کوي که نه ګوره جرګه چې خو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده خپل چې دی مطلب دا دی هغې خوب تر مبارک دغه هند رجلو بیا مسلمان دغه شو تاسو چې د به کتلي هغې سره چې څومره ظلم دغه کړی د هغې هغه دا خبره دا ده چې دا کلیجه دا لۍ ولریستی و دی دغه کړی و اورېدلې به دي دغه کړي به دي او د هغې باوجود چې دی اسلام یې قبول کو معافې کړه دا خو اسلامي پرسپیکټیو دی ته پکې بیا وي دا مه کوه دا شیطاني عمل دی چې یاره دې کې دا چې هغه چې بس یو شی وشو بس ډېر خوش شو د دواړو دپاره بهتره الله پاک دې روان دی د دې دپاره بهتر کړي چې دا کم دغه دی چې هغې ته هر څه میلو شي خدای دې وله دې کې برکت دغه واچي او د نورو ته هم دی خدای د نیکې هدایت وکړي دغه وکړي چې بی داسې واقعیات بیا نه راځي موږ جرګې والا ټولو ته مبارکي ورکوو چې ښه کار وشو دا به عدالتو کې یو هم تو بل خطا ته پته ده چې سال دی ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو 3-4 کاله وشو په دغه کور کې 8 ماشومان یتیمان شوي دي دا راځي دا واقعیات راځي د ازل نه واله تر ابده پورې چې کوم دی دا ډز ډوز جګړې دا کیږي او همدغه شانتې مشران وي هغوی پکې رامنځته شي ډېرې غټې روغې شوي دي 56 سال بعد چې کوم دی د تنګي د مدد خان او سعدولي خان سعدولي دا روغه شوې وه او هغې کې 17 پورې مړې شوي نو داسې دا سیسټم روان دی خو لکه دا مړي چې کوم دی دا په میډیا ډېر زیات راغلي او بل پکې ډېر خلک چې کوم دي هغوی پکې د خپل انتقام سوچ کوي دلته کې خو مسله دا ده چې یو سیاسي کس روغه کوي نو بل سیاسي کس پکې لانجې پیدا کوي چې بل کوي نو بل پکې کوي واقع دروغه څیز دی چې په دې باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي نو دې کې بنیتي مه کوئ چې د چا ځای کې هم کېږي خو چې کور روغېږي نو روغه کې څنګه چې خالد خان هم د دې ځای ځایي چې کوم دی نامي ګرامي خان دی دا نه چې یو عام کس سره یا بس وکیل له وکیل سره زه خبرې ترې کوم نه د دې ځای چې کوم دی خپل یو اثر څوک لري بلکې دا عمرزی چې کومه ده نو دا عمرزی ده دا دی خالد خان دی چې کوم دی نو دا مرهون منت دی نو د دوی دغه مبارکي ورکوي او بیا د عدلیې مې د څوک تپوسونه کوله نو الله دې کړي چې دغه ماشومان کامیاب شي او خدای دې هغوی له صبر ورکړي خو چې 10 مړو شي یا 100 مړو شي اخري انجام روغه وي نو هغه انتقامي خلک دې روزي دغه خلک مې دا پیول چې عدالت پولیس دې کې خپل کار ادا کړی دی جرګمار پکې بیا کار ادا کړه روغه وکړه نن چې کوم دی نه هغوی تاسو کسان له تاله یو څوک جرګتیان رالل ګوره
تاله چې جرګتیان راغی او په هغې باندې ته دا کې بھئی ابه ته نه خپلېږي اوشي چې هغه جرګسته وکړي په دې جرګتیانو ته زه وایم چې زمونږ پښتنو کې هم دا جرګې مرکې جوړ شي چې موږ د عدیلې ته نه ځو خدای راستي زه د عدیلې ته لاړ شم هلته د دومره د زنانه زیاتې شوي دي دا کیسونه د هر څه راغلي ولې زمونږ اجرې جومات ختم شو چې زمونږ اجره جومات شروع شي دوباره او دا جرګې مرکې زمونږ شروع شي نو دې سره به زمونږ ډېرې مسایل هم په کور حل کېږي او دې کې زه مطلب دا دی چې کم وروڼه وایي چې یاره دا داسې هغه شوي یاروره دوا ولو کې چې خدای پاک دې له دا روغه خدای پخه کړي دا دی کې به د دې بهتري سوره کاف کې قرآن کې واقعیت دي د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام یو واقعیت دغه دی ابه تا اورېدلي کو نه ده اورېدلی کو دغه کم ده ویم هغې کې خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعي ابه ته دا کم د سوره کاف کې دي هغې کې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام روانېږي چې روان شي نو مطلب دا دی یو کشتۍ ته وخیږي کشتۍ کې چې هغې روان شي نو کشتۍ والا ډېر په قدر او په عزت او په دغه کښېنئ چې کښېنئ او د دې کله چې دا کشتۍ کله د دې سیند دی منځ ته رارسي که نه مطلب دا بیړی چې کوم ده دا د اخر ته رارسي لکه دی په سیند پې پروزي نو خضر علیه السلام پکې سوري وکړي د کشتۍ کې هغه کشتۍ والا د دینه کریم وانلي او ډېر ښه عزت او دغه وکړي موسی علیه السلام ته چې کله راکوشي که نه نو هغه ورته چې دا دې څه وکړل ګوره موسی علیه السلام ما ته ته دو نه وی چې بھئی ته ما نه تپوس نه کوې څه به کوې تپوس په نه کوې چې اینې بس په خولې چپ اوره او ګوره بهرحال هغه ورته چې مطلب دا دی دا کار خو ده غلط وکړو چې ځکه چې هغې ته نه کري واغېسته نه دغه واچته او کشتۍ ولې سوری کړه دې وړاندې بیا لاړ شي سفر کوي بل ځای ته لاړ شي هلته یو کلي ته لاړ شي دا څه چې ته څه یم دا په قرآن کې سوره کاف کې دي دا واقعه ده دغه د کوم د خدای د قرآن ده ته د روان دي ځي یو کلي ته لاړ شي کلي والا ډېر زیات قدر او عزت وکړي چای روټۍ او هر څه پې مطلب دا دي وکړي کلي والا کم مشر چې کم یې هغې چې کم لکه پخوا به دا یو مشر و ټول به ورته راغونډېدل اوس خو ستا سیاسي مشر دی د وټونو والا دی هغه خبره بیل چې دی خو پخوا به ستا د کور قبیلې به یو مشر و قبیله به دی هغه به دی مطلب د هر څه ستا تپوس د لوږې تندې د هر څه به دی هغه ټول د ښکو مېلمه به راغی هغه سره به دغه چې کله هلته لاړو نو هغې ډېر ښه قدر عزت وکړو دی چې کله روزي نو د هغه یو ماشوم زوی داسې بار دغه شي او خضر علیه السلام والا سټ توکي و که ماشوم مړ شي موسی علیه السلام ورته بیا وایي چې دا دې څه وکړل دې سړي زموږ څومره قدر عزت او دومره دغه وکړو او تا چې دی دا ماشوم دغه کو مړ کو او ورته ګوره تاسو ته ما نه وویل صاحب چې یاره ما نه به تپوس نه کوې ټیک شو بهرحال دی ورته ښځه بس داسې کار دی چې زه بیا روان شي په یو بل کلي ورشي هلته دی د چای او روټۍ دغه وکړي خو هغه خلک هغه کلي والا قدر عزت څونه کړي ورته چې مطلب دا دی د الله دومره حسبین او موږ نه څه غواړئ دغه کوی لکه دې ته ستاسو چای روټۍ اوبو ته څه حاجت دی او دا داسې موږ تنګوی لا څه دغه کوی دی خیر چې دا کلي نه بار روزي نو هلته یو کور داسې شړه کې کور او د هغې دیوال راپروزي غونته کړي دی ورته ونښلي خضر علیه السلام دی موسی هغه دیوال ولا روغ کی او ته عجیبه کار خو دی دا دی چې چا را سره ښېګړې وکړې هغې سره دې بد وکړل او چې چا سره بد وکړل نو هلته ښېګړه کې وی ګوره زما ستا نور الله روزګار نه کېږي خضر علیه السلام ورته وی موسی علیه السلام وي زما ستا نور کار روزګار نه کېږي خو پیوم دی په دې واقعیات باندې وی دا کشتۍ چې کومه ما شروع کړه وی دا ته وکتو دا سړی ډېر ښه سړی و او د ده دا کشتۍ نوې وه دې باندې به څه وخت پس اوس په راځي دغه پخوا به دا په دې سمندر او په دغه باندې قضا ورته وي هغه څه ته ورته وي بی د دې خپل ډاکوانې هغې راشي دا نوې کشتۍ او دا هر څه تانه لوټ کړي او هر څه یوسي وي دا کشتۍ د دې کور والا یو واحد دې کفیل و همدا کشتۍ دغه وه وي هغې به راتلل او د ده دا کشتۍ نوې م او روغ هم وه دا به یې ترې غونډه بوتله وي دا ما چې پکې د الله په حکم کوم سورې وکړو که نه په ظاهره خو ده ته نقصان راغی وروستو ده ته فایده ډېره راله دا لږ سورې دې د ښکولي شي هغه ډاکوان چې کم راشي ابه دا کشتۍ وګوري چې دا خو سوری ده جي پرې به یې دي ورته د مرمت باندې به لږې پیسې راشي او که دا غونډه کشتۍ ته بوتلې وه نو د ده به ټول کار ګډوډ شو باقي دغه ماشوم چې تا ته مه وښو یاره دا کلي والا ډېر زمونږ قدر عزت وکړو ودې کتل دا کلي ډېر ښکلی مزېدار او ښه خلک و اتفاق او دغه خو د دې ماشوم په تندي لیکلی و چې یاره دې به
کافر د کیږي او د مینه محبت کې به د مور او پلار او دا ځکه چې د کلي د مشر زوی و ظاهره خبره د هر څه به بدلېږي نو د الله پاک د طرفه حکم راغی چې بھئی د ده نه دارو قبض کا دې مړ کې ولې چې دا ماحول زوړ پاتې شي دا کلی بیا چې دا کم تاسو ته ما دا درېمه واقعه وکړه چې یاره وي دا کلي والا خو خراب خلک وي یاره مطلب د دې قدر عزت ونه کو او دا بل چې کوم مطلب کور او هغې موږ دغه وکړو نو تا خو کتو چې دا دیوال را پرېوتو دا د نیک سړي اولاد دی دا به مطلب دا دی چې یاره څه وخت پس په راځي او دا غونډ کلي به سموي نو چې دا خلک اوس داسې نو دې مزدور هم چې دی خراب سړی دی کو چېرې دا دیوال وایي که نه د دې د لاندې دی له خزانه یې ښودې د مشرانو دا به راځي علمي کېدل دا دیوال کوس دی و نو دا کلی ولام خرابو نو چغې به واله چې راشه دی سره خزانه دا ټول ارڅ به وي دې کور کې به دوه واړه دي دا به رالویږي او دا به د دې ارڅ اختیار علي د دې غونډ کلی او دا به سمي مقصد میں تا دا دی وی چې دې کې وی چې ایک تیری چاہے ایک میری چاہے اللہ پاک وی ہوگا وہی جو میری چاہے خدای پاک وی فیصله زکو میں بندا وی زما په لار ځه وی علامه اقبال هغه شعر دی وی سوی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے کیا خبره دا ده چې قرآن تاسو وګورئ په هغې کې هر څه ظاهره لیکلي دي خو موږ هسې هغه ځان ستړی کوو دغ کوو وروره په دې باندې ځان دغ کوو کو دا تاسو وګورئ نو ابو سفیان څوک و د هغې کور والا د خبره دا ده چې هغې څوک و هند تعالی نو بیا اسلام راوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک نه چې د کلیجه دغ کړی خو هغه څه وکړه روغې وکړه او ته زما په دغه راغی نو دې ته دا مو وایه ډېر ښه دغه وکړو زه دې ته مبارکي ورکوم دغې خلکو ته چې ښه مو وکړل دا هم اسلامي او شرعي کار وکړو چې روغه مو وکړه ډېر هم ښه وکړل او دغې خلکو ته څنګه تاسو ظفرالله خان دې یاد کړو نور هغې دې مله عزت وکړي چې دې کې منډه تړو والا دغې وکړه چې د دوو کسو کور یې جوړ کړو زه به دې کور ته تلم د مور د دې بچو د مور دا کم چې شهیدان شوي دي هغوی به وي چې لیاقت خان ظفر خان زموږ سره بلکې نوکرۍ م هغوی ورکړی بلکل جی بل هغوی وي چې یاره موږ در سره اوس هم مالي مرسته ټکه پکه کیږي نه عرفان الله خان ډي پي او اته ډېرې دعاګانې کولې نن هم ورته چې کوم د سکیورټي 15 شته دي بلکل چې ورته کوم کوي او هغه اخري وخته پورې چې کوم هغوی ورسره مالي مرسته هم کوله خوراک راکړي کردار روانو دا سټایل په کاري خو زه په دې میډیا دا زما انکو دی که خال دی دا د هغه مور خبرې زه کومه زه یې د چا دپاره نه کوم دا اوس چې موږ دا پروګرام کوو دا اچانک ما خالد خان ته وي چې خالد خان په دې شي باندې ما لږ پېکه چې اف آی آر وکړي او اف آی آر کې څه کېږي نو هغه دا خبره وکړه چې دې کې دا ټول خاندان راغوښتې دی دا د میډیا چې بار کمې خبرې دا د بار خبرې دي خو عدالت کې جج ته دا ټول مخامخ شوي دي او هغې نه پس چې کوم دی دوی دا فیصله کړې ده د ده چې کوم ورثه دي خپل همغه لیګل راځي چې بچي راځي دغه راځي دا ټول دغه شوي دا خو دغه دی اوس خبره دا ده چې نور خو مطلب دا دی موږ تاسو خبره دا ده موږ کشمیر هم آزاد کو افغانستان هم سم شو په هغه سړي ورېږي په غریب چې بی په چا تېرېږي صحیح ګرانو کتونکو دا یو ډېره خم واقعه وه په دې باندې د ډېرو زیاتو خلکو نظر موږ نه هم چاته